اکالون للسحت د سحت لفظي معنی ده یو سیز د ویخ نه رایستل او تبا کول د ویخ نه یو سیز رایستل کنستل او یو سیز د ویخ رایستل تبا کول دې د کوم دي سحت ویل شي دلته کې سحت تفسیر حضرت علی رضی الله عنه ابراهیم بن خعیر رحمه الله او د غرنګ نور مفسرون تفسیر یې کړی دی پر رشوت سره نو د رشوت ته ځکه چې کوم دي سحت ویل دي چې د دې رشوت د وجه قانون معطل شي قانون ختم شي او چې کله قانون ختم شو نو بیا به امن او امان ختميږي چې قانون ختم شي د رشوت سره قانون ختميږي قانون معطل شي ختم شي او چې کله قانون ختم شي نو بیا به امن او امان ختميږي بیا د چا عزت محفوظ نه پاتې کیږي د ظالم د ظلم جواب نه کیږي بلکې د ظالم مرګرتیا کیږي نو د دې وجنه د سحت معنی څه ده یو شی د وی غره استل تبا کول نو چې کله رشوت شروع شي نو قانون ختم شي چې قانون ختم شي نو ټوله معاشره د وی خراباسي تبا کوي د دې رشوت توجه بیا امن امان د هر څه چې کوم دي تباش شریعت اسلام کې د سحت تفسیر دا کړل دي او د رشوت شرعي معنی څه ده د رشوت شرعي معنی دا ده چې د کوم سیز معاوضه اغستل شرعا صحیح د کوم سیز معاوضه اغستل اګو پیسې وی کسره سپین وی او شرعا دغه صحیح نه وی د هغه معاوضه استلو ته رشوت ویل شي چې د کوم سیز معاوضه اغستل شرعا ټیک نه وی د رشوت ویل شي مثلا یو کار د یو کس په پرایزو کې شامل وي یو کار د یو کس په پرایزو کې داخل وي او ها کار پورا کول د هغه ذمہ داری وي په هغه باندې د یو فریق نه معاوضه غستل د دې کوم دی رشوت ویل شي مثال یو کلرک دی د ډیوټي دا چې کوم ډیوټي د مقرره دی به د ډیوټي کې د حکومت تنخوا ورکي خو کو دی په دې ډیوټي کې دا خو د فرض دي کنه دا د ډیوټي د ذمہ داری د کار کول نو کو دی په دغه ډیوټي کې د یو فریق نه پیسې طلب کی یا د کوم دی سبل تحفه او هدیه طلب کی نو دا رشوت ولی د خپل ذمہ داری د دې خپل باندې کی د دې وجه حاکمان به هدیه او تحفه نه قبلي کو حاکم د تحفه او هدیه قبول کی دا رشوت هو کو د حاکم کېدو د عہدې نه مخکې دی سړي سره دغه تعلق بیا ټیک تا کو دغه تعلق د عہدې د وجه نه جوړ شوی دی او دغه هدیه او تحفه قبلي دا رشوت دغه رنګ یو سړی دغه لور ده او د لور چاته ورکی نو دا لور ورکول چې د په نکاح باندې د مور او پلار ذمہ داری ده د فرض دي چې د خپل لور نکاح د چا سره وکي نو د چا سره نکاح کوي د هغه نه معاوضه والی پیسې دی والی یا د سبل سیز والی په بدله کې نو دا رشوت ځکه دا د خپل ذمہ داری ده د فرض دي چې د خپل لور نکاح وکي په دې باندې د پیسې واغستې یا دا جهیز سره جهیز دا خو د پلار حق دی دا خو د پلار به ورلګي او د لور حق دی چې پلار سره نو دی وی دا مال به کالیم کې سامان بوم نو دا سامان کول دا ټیک نه دا په پلار قربان دي کو سمیدي وکولا که سمیدي نه جمع کولا خو د خاون قربان دي جهیز نشته سامان کو ابا نه کالې شته مہر به خاون کور کی خو جهیز په نشته نو کو سړی خپل لور په نکاح باندې ورګي دی ورته چې مانو پیسې راکې یا به دوره سامان راکې یا بدار راکې دا به راکې دا ټول پر رشوت کې داخل دي مفتی شفیع سیب لیکلي دي